غسل کړي و دا حدیث دلیل دی چې کله رش په معنا د غسل ده وده غرفنة جميع غرفنا فتمضمض بها واستمسك ثم أخذ غرفة من الماء بيوم رواش وجعل فيها هكذا بلات ورسل يوزيك إلى يد الوقاف فصل بها وجهه ثم أخذ غرفة من الماء فصل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من الماء فصل بها يده اليسار ثم أخذ رأسه ثم أخذ غرفة من الماء فرش على رجله رش معنى لكي تكون فيها الجودة حتى غسل آخر بيت ورجل لجل يومي فيها شولي وقبل ثم أخذ غرفة وقعدها بالمشرعات وصل بها يد أمن قبول سبيان كتي رشمانا لغسل كلي ودائي لكن رشمانا لغسل وصل بها باليمين يعني يريد له رسالة ثم قال هكذا رأيت رسول الله باب التسمية على كل حال قلت شعرتان شعورتك شعرتان فصلت بسم الله جليلا خذي الله دلت مثلا لو دسته كل ما سوى جزانا بسم الله متعلق حديث شريف وعظم بالشرط مصادق نبي بالكفاية عليه تلميذ كل نويل فلا وضوء لمن لم يذكر بسم الله عليه ما حديث ضعيفه ابو داود کی رضی اللہ تعالی ذکر چونکہ مراد تسمین التنیات سے امام البخاری سے وہی کہ حدیث صحیح ہے معارض الحدیث المهاجر المقصود کہ حضور جواب د سلام ہم دے اور بسم الله بسم الله ودي بسم الله نفس كفه اتصال ده وحديث ده الشرط ومعيار مطابق حديث رفيع الجماع ندي تسمية لبعض الخيار كأولانا جماع وحكي بسم الله ضروري لا جاغلت تحالات او دسرين عمر تيري جاء پٹی تيري مسواع تيري قلم تيري جماع وحكي نجبع غلط او اشد تحالات بسم الله والتسمية إثبات التسمية بابتداء الوضوء لما التقيام كأولانا تعليق والمبارك وإقادة المقصد نري وحديث يمكن وإقادة تعلق لري نظام كي وحا ذكر كفقبل موضوعين تثابت أكرم بعض التسمية على كل حال وعند الوقاء بسم الله بار وقت له وبالجماع وحكي جماع غلامون يورث الجماع نبي بسم الله في ابتداء الوضوء من باب أولى ثابتين إذا قياس وإقياس من باب أولى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن سالم بن أبي الجعد عن قريب بن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا دعاه فليس كور ولا تنزيل عدوي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا ولا يمول الشيطان نوصى به او لا تمول عاتيه الشيطان نوصى فخذي بينكم ولد او فديت معك مقرشو ولد لم يزورهم الشيطان وارتزرهم ونرسل حديث وده جماع ثلاثة على وده جماع بوضوء مسلم ثابت اقرار مش دنگا وقت سره بسم الله وين شيطان وارتزرهم ونرسل ضررنا څه مطلب ده کوم وخت ضرر نه راځي نو انا مې درې مطلب بیان
اوله دا وایي چې په وخت د ولادت کې دا شیطان مکور شي اولاد دې جلې کې ځان له سوره وباسي په انسان دا به ضرر نه به خدای محفوظ کړي د دغه تبه په جلې کې پاتې شي څنګه انسان ته ورشي د مستبیان یو مرض په ماشومان راوښته ګوره وکړه رنګ یې سوځنی شي بس شیطانی مرض د مستبیان د مرض نه پرېږدي درېم دا چې په وخت خاطرې کې شیطان محفوظ شي شیطان د مرګ وخت کې ولاړ د پلار په شکل د مور په شکل او دې کفر او شرک آماده کوي دغه نه محفوظ کړي لم يزره درې مصداق حدثنا آدم قال سنا شعبة عبد العزيز بن شيخ قال سنا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعض ما يقول عند الحلال على وقت كنا نوزن سوا لابد المزيك من ويله آداب الحلال مذهب ياتي هذا إذا دخل الخلاء إذا أراد دخول الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث دنارینو شیاطینو او نارینو پیریانانو او زنانو شیاطینو زنانو پیریانو نوسات تابو ابن عرارة عن شعبة وقال والله عن شعبة إذا أتى الخلاء وقال موسى عن حماد إذا دخل وقال سيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل نزل تخيل دا إرادة نفسان ذكر ندی آدم نے تخودل او قسم در تکره و کدر بیان بابوت الماء عند الخلاء خلاء سرزان لو بکی دی مخجلو تکی آداب دی در خلاو دین ضمنم یو مسئله دا ثابت شو چې جمع بین الحجارت والماء مستحب دا ذکر کړي چې کوم دی کې او دسمان کړي لړلې کو بنا فاصله فی الخلاء ندی ویلم دل خلاء نو چې روزي دا او دسمان د زین را دی فاصله په بو به استنجاو کې ذکر دا هغه ټوپه د فاصله خصوص استنجا نه کې به خو بسات کې د استنجا به همیشه د په باران د زین دی پاکه نا باران د زین چې را پاسه ځان باندې پاکړي په لوټو کړ نو ذکر د حجارې پکې زمنان نه مدارن او پس استعمال دا اوبو کی نجمع بین الحجارت والماء جمنان ثابت شو باب وضع الماء عند الحلاء او بکی خودن دا حلاء سرن ذکر سنة عبد الله محمد قال سنة عشر بن قاسم دا غیر پاسه بنکی خان کم دے که دیو دا اسمان ذکر یواز افلشونی ناغی که خود اسمان لارش نبیم سڑی کولش او چې کوم د فلش نی او د سپاس د لاندې پروتي د خرڅ ټوپ نشواله او دا غیر افاسه په استنجام کې په او په سات کې به تاسو واپس راځي عبد الله محمد قال سنا شيخ قاسم قال سنا برقاء انا عبد الله ابن يزيد عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوزات له وضوءا اغبيت الخلاء فننوت ما ولا زبر چاردا مو تیار کړ بار میں کیا خورے قال من وضع هذا شروبت ودا شیخ دی فوق پر وطویل شجدا دی بلالی خی کم کلی فقالت ویوکر اللهم فقه في الدين ولا يدد تفقه في الدين ورکی امن کتاب لنم کتر شو وهمیشه فضیلت په قرآن او حدیث کې لفظ د فقه او تفقه راغلی نو فقه ته چې سپک ګوري دی حقیقت کې د قرآن او د حدیث نه منکر دی اللهم فقهه فی الدین دته پوهه ورکړي په دین کې قوت استنباط ورکړي استخراج د مسائل خفیه او د مسائل منسوسونه لا طاقت ورکړي د دې دعا د دې عمل مناسبت سره چې لوټه کې خو دا نه دعا ورته دا وکړه علماء وی مناسبت اداره چې
چې د لوټه ډکه کړه دلته 3 صورت یا خدا چې بیت الخلا ته لوټه دننه کړی دا به د بیوه ځکه هلته فارغ بین دا صورتو چې لږ لرې ایښې وې دې کې حرج او تکلیف نو ته بار د بیت الخلا نه نږدې کېښود نو دې علامه د تفقه و د هوښیارتیا حضور مبارک دعا د تفقه وکړه اللهم فقهه فی الدین خدای دې له پوهې د دین ورکړي دا ویلم کنه باب مطایا سیاسما و سویا باب لا تستقبل القبلة بالرایة او بون الا عند البناء دار او نحوه قبلیتا بمحکین او نبشاکے مگر که عند الحائل ویلکا ابادیوی یا دیوالوی یا بلس استقبال و استدبار مثلا مویل و مفصل فتر اجمعنا نقشه دارا چاہتا مذہب اگر تخبیل خدا سلور روایات کی و سلور مذہبون اول مذہب دا امام ابو حنیفہ چی استقبال و استدبار ممنوع دی مطلقا ہم پا سہرا کے ہم پا بنیاد کی بین مذہب دا ظاہریہ چی استقبال و استدبار جائز دی مطلقا ہم پا سہرا کے ہم پا بنیاد کی دا حدیث منسوخ ہے دریم مسلک د شافعی او د مالک صاحب چې استقبال او استدبار ممنوع دی په صحرا کې جائز دی په بنیاد کې ته د هغوی مسلک اختیار کړی ځکه قید یې ورسره وکړې الا عند البناء دار او نحوه دې چې کوم مسلک اختیاروي که نه هغه مسلک مطابق باب کېږي څلورم مذهب د احمد صاحب چې استدبار جائز دی قبلې ته وبنا کے استغفار مطلقا بے مان تویلو زمون مسلک دشپا رسول لسوجو نراجح انتنا قال سلام ابي زيد قال الزهري عن عبد بن يزيد الاتين ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط سري بار تلاشي فلا تستقبل قبلته ولا يولها ظهره الذي محكي قبلته الذي شاكي شرقو او غربو مشرق او مغرب تا مخکوه دا قید دا بنا دا جدار دا دا حدیث دا ابن عمر نروباسی رسل کنی دا حدیث وعام دے منتبر رضانان دا عادات سڑی دا دو پخت دا پاسکینی دا دو قید واقعی دا احترازی نده چونکہ نبی کریم نے دا ثابت دی نقید معاشان ذکر یعنی مقصد دا چیز مکہ باندے اوار مکینا دا ذکر کینا چی دا برات دے دا محکت رازی موڑا کینا چی برات کتا دی یا پا خفتو کینا دوئی یا دری یا تلوری کہ بارہ در سے دوبارہ لاس لاس پاکینا چھ لاس سے ورسر لگینا چھ باوار از مککینے اور دشپیر ساگ اور ٹیپر اور دو جمعیش پتی رشیوی دمراو دسماتیو کی چھ کجی خرک ٹوک نشی ہونا تو چیزان پاکے بے اقبال لاس دگی پوچت دیکھ بگی من تبر رضا لانا بنا سرین اور دو جمعیش پا مخلق ختم تھا جمعه پشپڑی رو پڑتی ارزار زن عبداللہ بیگار تشپانے حمامان بخشارے زن عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالك بن حمد سيدنا محمد بن حمد حبان بن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول عبد الله بن عمر بغي ان ناسا يقولون بعض خلق بدعوی اذا قعدت على حاجتك جناس باسطا فلا تستقبل قبلة ولا بيت المقدس قبلت محكوما وبيت المقدس محكوما فقال عبد الله بن عمر
ودا حسین را ذکا قدر تقیت یوم علا ظهر بیت لنا زخدلی ما یوزل شاد کور قلتا فرایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا لبنتین حضور مبارک نولد فتوق مفتناستو مستقبل بیت المقدس مخیو بیت المقدس تا نشی بیت اللہ تعالی نو دین شوافی قید دا بنا رو باسی جدا چونکہ دن پا پڑ دے کی انہوں خیر لحاجتی وقال ابن عمر دے شاگرد ہوئی واسع ابن حبان تا لعلک من الذین یصلون علی اوراقهم تدانا کسانونا چی پکناتی مسکے تجبے قبلی تا محکول و شاکول نہیں شموز کے نو دوبرا دے کم طرف طرح دے غیر دا جہاد طرف دے کر فقلت لا ادری ما ہوتا یسیبنا بیگم واللہ لا ادری واللہ قال مالک امام مالک سے بھئی دے ابن عمر دا کلام مطلب دا دے یعنی اللذی یصلی ولا یرفع عن الارض آغا سڑی چی مسکی اور ڈونگا نوچے تیدس مکینا یسجدو ولا سکن الارض دے پس مکہ سجدہ لگی پس مکہ سارا متصلی بلے کلام دے گئے زخط روارم کے ابن عمر سے تچوی کہ حضور مبارک تے استقبال اور تے استدبار نہ منع کرے دا ہم بیت المقدس تا ہم بیت اللہ دیوی ماں بللی دلے بیت المقدس سے مشکرہ بیت اللہ تے شاکر بیت توی دی شاکر بیت سجدہ سنگا کے کنہ دی پسمک لگولی دا کنہ پسمک لگول کنایا دا سنانا دیکھی ورطسوائی نسوکوی کنایا دا حماقت نا یا دا مشابہت تا خضونا خضر سجدہ چی لگئین ان کو ناغی پسمکی نستان مثال دا خضو دے دا ناقویو دے تو دمرا نکوی گئی تشبیح دا دا چا سارا ورنا دا مسارا دا نانو سارا او دا تعبیر دی دا ناقوینا چی ناقویس دا شارحین وجہ ہما تا دا سین اخکار دیکھا کنہ پزمک لگل دا خو مذہب حنفی کے دی ناغو کہ خود حنفیت و دا شافیت و سوال نو حد خدا چی منز کئی جنگا جارا بکی نا مذہب حنفی کے وی چی فرد ناغو کہ خدا تا خبر وانا نا مطلب دا ابن عمر دارے کہ استدبار بیت اللہ تا سنی اور استقبال سنی تا سجدہ سنگا کے چا قبلی تا ممخ حدیث کے قرآن ہے چا قبلی تا ممخ کوئے مشاکا ہے نشاہ چی دا سلیشینا دبرے مخی کم طرف تراشی ابل طرف تراشی دبرے تا قشان تا وقت کے بے سکے داغی قبل خو جنوب تا وکر نو چی جنوب تا سڑی مخی نو دا دبری شیکم طرف تراشی بیت المقدس نو چی توی چی بیت المقدس تا محکول و شاکول و بیت اللہ تا محکول و شاکول بندی نو تا دا سجدی وقت سے چل کے سجدہ پا چی بیت اللہ تا کی نو دا دبری طول لکر توپی پشا داغی جہد چاہتے بیت المقدس تائی دا شاکول دا دسماتی وقت کو ندق سکا چی بید بیرازی انتا بے سجدہ سنگا کہ دا سجدی خود طول طرف دا دبری بیت المقدس ترازی لکہ جیسا مخداسی تمو اور شام دے خود دا دبری طول شام بیت المقدس ترازی حال دا چی او دسماتی وقت کو دا دبری مخلق ترازی مکی ترازی دا دی پر سجدہ کی زیادہ ترازی بنسبت دا قضاء حاجت ما دی سڑے قضاء حاجت تنا سیدہ سے وقت ذاتی دے و بار تخبر اخکتا کیلی اور دا دبری مخدم کم دے ترازی
زمکه ده او سجده وخی او خود دبره طول بکنهی او متوجه ده چانا وی دانو وخی سچل که دا دیشی وی لاندری والله دا عدبان وی استاذ تا خصوص تخصیص نکی استاذ تا دیوی سیب دن پیغم وی تا جوڑی پا کنادی سجده که تا چی سجده که نو کنادی پس مکل گولی چی دا کنه مخت بیت المقدس ترانشی ٹھیک ہے ابن عمر تا دی قائلہ چی بناو پا جدار کی خیر دے بغیر دا بناو دا جدار خاصنا دا دا عقید دا بناو دا جدار چی دنبی حدیث کی ذکر باب کی ذکر کا دا دی حدیث نماخوز دے کنی حدیث دا ابی ایوب کی دانو بلکہ آغا دا دی خید نفی کئی ذکر رستو با نراش وجدنا مراحیدہ فقدمنا الشام ووجدنا مراحيضا قد بنيت نحو القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله ان پراتو کې نه کېناستو په جدار کې او بنا کې نوناس عمل د صحابه په عموم باندې ابن عمر خپل روایت ذکر کړل چې په بنا او جدار کې خیر ده دا تمامینو کوي او قصیده من درته ویلې وکړه يا من يحمل أن تكون له صفات قبوله خذ بالأصول ومن نصوص نبيه ورسوله نستا على سبب أتى بالبين المنقوله دع ما يفوتك وجهه بالشاهد المعقوله ليس الوقائع فيك وخذ الكلام بعوره لعرضه أو طوله ليس الوقائع في شرائه كمثل مقوله لتطرق كمثل وصوله لتطرق الأعذار في انقلاب مقوله هذا ميولو أول لسوجه من الترجيد مذبحنا في بيان كذا التياري باب خروج النساء إلى البراز خذت ديشي باب تنهانا وبعد لا فاصلة بالإشتاء برات صحراء دستا لو دسماتي لكن آيات لقى أكثر خلق لو دسماتي لفعضا سلغزيت فزنا يحمل كان قال سنة الله قال سنة خيرنا بشأنه وتعالى شبه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرقنا إلى المناسك ببيان بتليد شبيه مناسك تأثمون مناسك منصع جمال منصع تحريك ودا تسيو وهي سعيد أفيح دا عبارته دا يوم ميدان أوام أنت بديبان لك ناس وكان عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمر سے بحضور مبارک دوے احجب نساءك وزنانو فردوك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله حضور مبارک بفردن کوڑا فخرجت سودتو بنت زمع يهودر سودة ببيوته زوج النبي صلى الله عليه وسلم بليلة من الليالي شام تشبيت لهم وكانت امرأة طويلة دالورا دنگا غنصدا تناداها عمر سے بلتوی خبلے یا سعودی علاقت عرفناک یا سعودی یا سعودی چاکتا زی من روپی جندے حرصا على ينزل الحجاب شوق ودبيت حجاب نازلش فانزل الله الحجاب لے پردہ نازل وزع بالحديث تقول فلسنا زكريا قالوا لنا موسى متنشا من عروة عن نبينا عشنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن لكم ما تخرجنا في حاجتكم حضور مبارك بيتاسو دي اجازت دي چواتيش الى بارتا دفارا قال شام يعني البرادا بارتا واتيش قل بظاهر الأدبار حديثين وميان في تعارض لیکن بکی چې عمر سے دا خبروں کا حجاب نازل شونه به بنت او دې به حدیث کې دا راغی چې نت لیشه نکم یو حدیث دی یو کې دا معلومیږي چې بند شوی فانزل الله الحجاب
او دویم نه معلومیږي چې قد اذن لکم اجازت د خیر د تلی شي. اصلي بحجاب یو ته حجاب الوجوه وی بل ته حجاب الاشخاص. حجاب الوجوه معنا چې مخ باندې وی پرده وي، او حجاب الاشخاص دا چې زنانه دې د سره روزي نه د کور نه اگر چې په برخه په پرده کې. حجاب الوجوه کی موافقت لري د عمر صاحب سره راغلی وی صاحب دې بیان ته وجه پرده کې ذکر د معاشره کې منافقان شته، فاسقان شته. آیات د حجاب راغلی او قصه د زینب بنت جحش د هغې ولیمه کې بخاري کې به راشي. بیا عمر صاحب ډېر غیرتي و، ده وی د بار ته اړوزي دي نه د بار ته بیان دی اروبار تزینه سره نه پردې نه دی منځي حجاب الاشخاص یغسطه نو په دې کې موافقت رانه وي اخذ اذن لكم ذکر زنانو ته وتونای مړې جام دې مرکا پلار کا او د چا زنانه سکني ضرورت بار نه حجاب الوجوه کې موافقت رانه حجاب الاشخاص رانه غوي تلیشي نو دا رمبي حجاب جو دا حجاب الوجوه بیرستو دا حجاب الاشخاص مطالبه مقرا نو پا دے کی موافقت رانا رہے نو دا رستی دا حجاب الاشخاص سر تعلق لگی او دا رنبی دا حجاب الوجوه سر تعلق لگی روشن او حدثن باب التبرد فی البیوت که بار تنزی دن نکور کی کینی نو خیر دے دکا پا اول عمر کی بخلق بار تطلب بے اس زمانہ کے دول خلق کورنو کی کینی او سړو بار تل ممکن نه دی ځکه چې خاري جوړ شي دا به کم نه لږه چې نسوار دی نه چوره باندې لا مزل کول شي او چې بار تبلا شي دا پټي دومره ډکی دي سړی بچی کې نه شي یا باران یا جړې یا تیارې یا څنګه په چیش په خېټه کې درد یا دومره لري چاته شي نو کورونو کې دینه جوړون دا راغلي اس ټول خلق څه کوي بلکې کمرې سره متصل دی جوړ کړي بیا اٹیچ باتروم شته کنه او شته اٹیچ باتروم باب التبرز فی البیوت بار تکې نه تل په کورونو کې دام مشروع دی رواج قاریو کې عام کړي او باندې کې خو بار ته او غنو کې چرته سو کې ناسي چې جامې دې سپینی او غنو ترنو دې چارو دې خړلتو خړګي در بدن نه جوړ شي یا جوارو کې دوړي عالم تمام اسمه يا ذا النبي الله بن عمر محمد بن يحيى بن حبان واسم بن حبان انا عبد الله بن عمر قال تخيرت على ظهر بيت حفصه دا حفصه د کور د پاسه اصله د باز خاریو کې او د اسمان زینه بهار وي او چت چې بوی دا زاړو کورونه په خور کې چې کنه د کې ټول بیت الخلاګان دیم چت کې دریم چت بار اعلان دی نو د حفصه کور توخه کله ځان ته منسوبې ځکه دا کور د پاتې شو کله نبی کریم ته منسوبې ځکه کور خلاو او کله حفصه ته منسوبې ځکه حفصه له ورکړو درې واره نسبت کوي لبعض حاجة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته مستقبل القبلة مستقبل مستقبل مولد سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم وفكور كي بركة جوڑا کرے انتنا يكون إبراهيم قال سنزل بحرنا على فنائحة بخوا خدا فلشنو كان داو بچی بگیزی او دسمات بخلق و غزو بٹاٹ کی چې ساتي وي او د سپاته کور کې بدبوئی وي دا به برای نو بدبوئی برای اوس خو فلشونه معلوم دی فلش په ملتان کې لیدل ملتان کې مترو وځتل ناری کرا فلش او براسه به خوان راکو په کې بکره او بون ترا کې یو شب نه ما دا ناشنان نظام دې صفای دا پکې ان دې ملک فلشونه
حدثنا يحيى بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن محمد بن حبان عن عم واصل بن حبان اخبرنا عبد الله بن عمر اخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ازار بيتنا ما حديث يوزل ختم شك تكون خپلته فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على بنتين ما سيد الكائنات لد نعص وفضول بنو مستقبل بيت المقدس دا کور چې دی کنه د حبسي دی دا چې څو زیارت د مصطفی ستلینه چې کوم دی کې څوک سلام اچي دغه ځای کور نبی کریم عائشی کرم دغه خاصه او د عائشین مغرب جانب د کور د حبسي د حبسي کور د مواجهه شریفه یعنی خلک دې سلام ته کوم دی ودرېږي دا د حبسي د کور دی چې تعالی خیال کړه زنا کوم لمن باب الاستنجاء بالماء استنجاء او غوړه دارت کې بشیګان شیګان د لوګي استعمال وای ځکه یې په کوته باندې ځان پاکول خو کوتي بوی کې او دا استنجاء د شذو اندامونه نازک دي هغه کانه لوټي نشي استعمالونه هغه په بو کوي او ته په کوله چې نو ته لوټي استعمالوا دې ویني استنجاء بالماء نه او د بدوی علاج دار چې په خور او شګه باندې څه ومګه انن سبا صابون له او په چټي شو پیپر استعمال کې کاغذ کوم مثلا خلاص باب الاستنجاء بالماء دا په خاصه اختلافات ختم شوي جناب الوليد شام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة بن معاذ اسمه ابن ابي قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته چې حضور په بار ته اجيو انا وغلام معنا زه یو بل ورو کې الکو من ور سره لاړو معنا اذا وتمما سره په مشکیزه او لوټه به ورا سره دوبو یعنی یستنجی به استنجاء لپاره من ور سره لوټه وړلا ظاهر دا چې هغه نه برابر پاسه د لوټو استنجاء به کړی کړه با من حمل ما المال طهوره کو څوک چا سره استاد سره مشر سره او به یو سي د چار دام نه پاره نو دا خبره ده دا تکبر نه ده مشر سره داوود کولو په خدمت کې درې صورت ده یو کلی صورت ده مستحب کلی صورت او مستحب دا چې لوټه ور سره یو او جائز دا چې وبو ورته چې هغه چاردام کې ته ورته وباچ او مکروه دا چې لاسونه خپل ولا مګیتا لاسونه خپل بغیر ضرورت نه مګیاو په خپل مګي او با چول ورته جائز دي اورل ور سره د لوټه دا مسنون او مستحب دي ځکه د ذوق شران صحابه د نبی کریم سره لوټه ګرځولا عبد الله بن مسعود به ګرځولا مشر سور خدمت درې صورت شو لوټه ور سره اورل مستحب او بو ورته چول جائز او لاسونه خپل ولا مګل بغیر ضرورت مکروه او کنا جوړي لاس خپل ته نه تکلیفي ور دی ولا خپل مګل شو لاسونه با من حمل معه الماء لطهوره کو څوک چا سره او یو سي د طهارت د پاره دا او غاله ابو الدرداء یو صحابي ته وې د مشتر اغله ودل علم د کور د پاره ته کوم نه راغله وې زه د کوفین راغله وې د چا شاګرد دی وې د عبد الله بن مسعود وې دا هغه باندې وی شخص او تبع د پاره ورتاوي دا صفت کوي الیس فیکم صاحبا علین والطهور والوساء هغه مبارک صحابي پتا سو کې نشتا چې هغه صاحبا علین یعنی د حضور پانی به چټول ځان سره به سنبالول چې هغه بوختل د براواش چې بابا پاسې دنه د ورته مخه ته کې خو والطهور او د طهارت د وبو تنظیم باندې ولوټه به ورته راغورا والوساء د بالغ سفر کې وبالغ سره یعنی هغه مبارک صحابي چې همیشه صحبت او خدمت د رسول الله کړل لوټه تنظیم باندې
د بالغ انتظام باکو او د پړو انتظام باکو دا عمره مبارک شخصیت شته او ته دلته راغلی دا ابو الدرداء دی تابعی ته وایي الفمت دا بدل راشي بخاري شي باب مرحبا لما حدثنا سلمان بن حرب قال سنا شبطان بن ميمونه قال سمعت انس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخرج لحاجته حضور شي وبارته وتبيت انا وغلام زو يوبل الکو زميره ابي زميره دا دوړه کشرانو معنا اداوت ما موږ سره د مشکل دا و اداوه د ګډي راکوټي مشکل دی باب حمل العنزه من الماء في الاستنجاء عنزه شلم ځان سره یو څه استنجاء د بو یعنی چې چا سره د استنجاء لپاره وبوړي نو شلم ور سره یو څه شل دا امساتو چې سر کې سومي دې ته موږ شل وایو دا شل به استنجاء سره اورل حضور پاک سره د دې درې فائدې یو دا کلوټي ته د اجتی نو پاغي وخت زمکاو کنه لوټه بدل راځي یا زمکه نرمول غواړي ځکه میتیا دې په سخت دی مکه او صاف کی بدل راځي زمکه په نرمه کی یا سمان لارم حیوان ناشین چې صابر فرینو پاغي دفاع کولش یا کده پردې دیني نه هغه کا ادا پاسه په صادر واشه او تبل طرف ته بار سکینه په عنزه کې دا پیدا ده د حضور عنزه سره غونډو دا سکه راکه چرته جوړه ای علیه زجر امساتوي چې سر کې سومي دا د اوس پنې سوم انا مشان خلاص هر وخت لخته ګرځول سنت نه دی ښه بعض شیخان ملیان دا سرار وخت لخته ګرځي وی دا سنت دی دا دروغ وای حضور مبارک چې به بار ته نو لخته به وارش او یې کې دا فائدہ هر وخت لخته نه ګرځولې هر وخت امسا ګرځول سنت نه دی د شپې چرته دی یا بار ته دی مون سره یو مولو په تملیک نو چوغه به ما غوستو هر وخت مې لخته اوسم ځان سره هر وخت لخته ګرځي ولی دا سنت نو دا شیخان خو حدیث نی ویلی پورا کنه نه ته خبره نو دی اکثر دا بدعات څوک پیدا کوي غیر سنت ته سنت په اجه چې کوم شی ثابت نه ثابت کړي نو بدعات څوک جوړي به علم پیران د پیرې زمون په وطن کې اس معیار نشته هر سړی پیر کی غټ پټ کی وا تور پټ کی او شي او هو شورو که بس دی پیر صاحب که مون درځو کنه درځو ها تا پیر دی الګا نګه په تور پټ کی پیر به حضور شه الګا تل پیر نه ولې پیر نه پیری څه بغا خبره نه دې شکرانه برازیو زامنو ته به خلک صاحبزادګان وشي پاکستان کې درو خلکو سره پیسې دي یا ډاکټرانو سره یا د قبایلی سمګلرانو سره یا پیرانو سره د دې د پیسو څه پته نه باب حمل العنز مع الماء في الاستنجاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلامنا اداوه من ماء وعنزه يستنجي بالماء تابع النذر وشعبان وشبه دی وی العنزه عصا عليه زجر هغه امساتوي چې لاندې سم لګېدلی د اوسپنه تیر سمني سړی خوګي وجني دا ګورې امسا چې بار ته دی نو دا فایدهمنده په دې کار قسمه سپی در باندې راشي غټ سپی وي خو چې لخته در سري ته به نه یارېږي او سپی هم په لخته نشي راتلی معمولي لخته سپی پې نشي راتلی نو چې بار ته دی د شپې دی نو امسا خله او باب النهي عن استنجاء بالیمین په خلاف استنجاء بنده ده څلور واړه فقها کرام وایي چې
چې بنده دا خو که چوکړه نو شو سره د ګناه نه ظاهریه وای کیږي پنا دوی دې ته وګورئ دا خو عبادت غیر معقول المعنی نه ده د استنجا مطلب خو پاکی ده نو پاکی خو حاصله شو خو استعمال د یمین خلاف د حرمت د یمین نه ځکه خلاف شریعت د طیبات لپاره مقرره کړی ډوډۍ په خوري قرآن په ګوره ذکر په کې او د اگست لاس باندې دا نور سیزونه کاوه السلام علیکم خدا رسول الله شامل دوستو ایو یحیی بن ابي کثیر عبد الله بن خلافه نبی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شرب احدکم فلا تنفس في الاناء چې سکل کې نو پوکي موخه په وبو کې صافه کې معنی چې سړی ځکه ستاپله کې بجراسی میاږي کې بلاش بل سړی د پاره مقابل د نفرت دومره په لوخ کې رااله چې څومره کله شيخه تبرک مو پرې ده بخیه دغه دامات ته تلم یو ځای کې مشاګرد دعوت کړو نو شملې پکې دومره پرته نو یو سمسه د پکې یو نه سړي بلا سمسه نه راځته کړپ به به پکې اچولې ما زه خو دې کې نسکم ما له ګلاس راوړې جلا ار سړي څوک باندې سواری وي د چا خپل بس خاوي څوک به سیګریټ وي هغه نیمه سمسه وګټي نیمه به پاره کې واچي او د شیخان یو مسله راوخیره چې د مسلمان جوړه شفا نه بچاوي که یو خپل مبارک عالم پاک شخص یو سړی او بوس کې نو بیا یو خبره ده دا هر سړی نه حدیث نه صدقه د خلکو مقولې دي نو جوړه کل بندي شریعت په پوکي پکې مو چې ساخله د خلینو لوخي لرک ور شریعت د پاکه او د نظافت نوم دی د ګندګۍ نوم نه دی چې خاصه روسي وی دا جوړې زبرګ باب خلا تنفس واذا قال خلا فلا يمس ذكره بيمينه سړی خلاینو په خلاف ذکر نه پاکي ولا يتمسح بيمينه ندی نسی ندی اوچي او باب الله يمسك ذكره بيمينه اذا بالا چې بول کې نو په خلاف ذکر منیسا ذکر خلاف د طیبات نه پاره پګسی ونیسا او حدثنا محمد دې اذا بالا خیر دا معلومی کې ضرورت وي بار ځان غره او غسلا سے باندې په خلاف ځان غرول شي او دا بول وخت کې لاس ورنور خلاف زرا محمد بن مسلم اته امداد غشتل د خین راوادي لکه لوټه لري پرتند نو په خلاف به روانه غسلا ته ورکه په غسلا ځان پاکه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يقدم ذكره بيمينه ولا يستني بيمينه ولا يتنفس في الاناء او باب الاستنجاء بالحجاره فقط جدا راغله او بو جدا راغله فقط جدا راغله او جمع بينهما راغله د فارد د شرط مطابق نه ده حدثنا عبد محمد المكي قال سلام بن محمد سيد بن عمرو المكي عن جدي النبي اولاد قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته لحضور سروان وحاجته وكان لا يلتفت عقب التفات نکو پتلو داس به نکتل نیک بروان فدنوت منه زنزدشو وقال ابني احجارا استنفذ بها ما توي گاٹه رونا ز پیزان پاکو او نحوه استنفذوه یا استنقیوه یا تطهروه او مطلب دو ولا تاتني بعزم ولا روس او دکه او خاص کمره فاتې د بيحجار من طرف السياري د سادر په لمن ګټ کې مې راوړې درې غټه او ذات هيلا جنبه دا خواته مې کې خو دې وارست عنه او ما ته مخوار او لاړمته فلما قضى عبه بهن فارشنا ادري والا غټه استعمال امام الله استنجي بروسن فخاشرو به استنجا نه کوي ځکه دا پلیتن دي اول طعام دي دا چا دا دواب دا جن انسان مونږ خلصنا ما فرته استنجا لپاره درې شرطونه دي پاسیس کې قالع طاهر غیر محترم هغه شی چې استنجا غزل پاکي او طاهری پاکی او محترم نو کل قالع
طاهر غیر محترم پدې باندې استنجا کول شي. دا کاغذونه چې دي دا د لیکلو کاغذونه نه دي شي پیپر دا قالع دې طاهر دې او غیر محترم دې د لیکلو په کاغذ باندې په طعامونو باندې او باټینګړو په لوګانو په ټیپرو باندې دا دا مطعوم دې په وقفو باندې قال صاحب نو قال صاحب زغرنا بیتا دا حدیث چې ترمذی مولا راته ویلو چې زما د استاد نه تاسو کو نو هغه څونه مې خو روایت د زهیر په خپل کتاب د جامع کې خره او د پنځ روایت د چا غره د قیس ابن ربیع یاد دی هغه غیر نبی صاحب قال ليس ابو عبيده ذكره ابي صاحب دا ابو عبيده روایت نه ده ولكن عبد الرحمن النصر يا نبي انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال امرني ان اتي بثلاث احجار ما تدري غير وجدت حجرين والتمست الثالثه دوم يومت يودري منوع فلما جئت فاخذت روسه يقاشف من رواش اتيت بها فاخذ الحجرين والقى الروسه او روسه غرزله وقال ان هذا ركس فلتي وقال ابراهيم يوسف نبي نبي صاحب قال سيد عبد الرحمن مخکې عنانه په تحمل دا روایت ته امام بخاری په جامع کې ذکر کړي ترته یاد به ساکه دا وکړ وها هنا استراو شپږراویانو د ابي صاحب په یو طرف په بل طرف یو په یو طرف یو په بل طرف باب الوضوء مرة اصل وضوء یو کړه تمرانه زهم محمد يوسف قال زهم سفيان بن ابي نصر قال يسار بن عباس قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم مرة باب الوضوء مرتين زهم سير بن يسار قال سنة يوسف محمد قال اخبرنا سليمان عبد الله بن ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين دا دوی کرته ولګي وبوي نو دو کرته انده مونږ باب الوضوء صلاة اصل سنت درې کرته مثلا عبد الله بن عبد الله ويوسف قال سن ابراهيم بن سعد بن شعب بن عطاء بن يزيد الاسيا اخبرنا حمران مولى عثمان اخبرنا عثمان بن عفان دا حضرت عثمان او د علي سے په دور کې سدي وضو کې اختلاف راغلو نو عثمان او علي سے د جماعت په مخ کې په دن کاچو د پاسه او د سکو خلف وتا چې خلک ویني د نبی کریم او د ستاسو عثمان بن عفان لو خيره وسو فافرغ على كفيه 3 مرارا درې کرته لا سنو مندر فغسلها ثم ادخل يمينه في الاناء بخلاف فلوه في دمك فمضمض واستنشق مضمض استنشاق ثم غسل وجهه 3 ويديه لان البقر 3 مرات ثم مسح براسه ثم غسل رجليه 3 مرات يعني كعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين فشهادات سيوكو بين بركات منزيوكو لا يحدث فيه ما نفسه عليك سوچونا نكي دا دانسارا واسواسي نكي خيالات نراولي غفر له ما تقدم من ذنبه طول گناهونه معافش لدي میں ارتسلور توجيهات کرو وعن ابراهيم قال سعد بن كيسان قام شان ولكن عروة يحدث عن حمرانا فلما توضا ددپ روایت کې دا اضافه جو عثمان سے وی لو حدثنكم حديثا يو حديثا تبيانو لولا آيات ما حدثتكم يو آيات نوی چاہیے کہ کتمان دا علم مت راغلے ما مدرتنو بیان کرے دا ذکر سیاسینا سے پدی اتکالو کے درکات منزو کے بس ټول گناہونا معاف شنور گناہ عملونا بیان کرے و دا کتمان دا علم نفع یاریگا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات سے اشارہ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضا رجل فيسجد وضوءه سريع دسكي خو دسكي ويصلي الصلاة الا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصلي قال الرسول ان الذين يكتمون ما انزلنا او باب الاستنثار في الوضوء استنثار اهمیت د پوز یا شور په وضو اوس مخکې خو مغمغه په استنثار دا غینه زیاته هم د مخکې ذکر کړ استنشاق شندلو دا پوزی تا سنولو تا استنشاق
استنصار پس د استنشاق نه راځي ضمناً استنشاق هم ثابت شو استنصار هم ذكر عثمان عبد الله بن زيد بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان قال عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فليستنصر ومن استجمر فليوتر. استجمار معنی استعمال لکانو پا استنجا کی استجمار دا کفن خوشبویا کولو تم بی استجمار جمرو وشتو تم بی استجمار دا کانو استعمال تم بی پا استنجا کی دلتا دا کانو استعمال مراد باب الاستجمار وطرا اور سوال دا ہے جمخ کے استنصار ذکر کنو سے استجمار تلال استنجا تا دا الشيء بشيء من قبيل الشيء بشيء يذكر نرد محكي بي حديث في ده استجمار ذكره دلتا بيوس مستقل باب دي يعني استجمار في ده استنجاء سر تعلق نرد انت عبد الله بن مسعود قال احنا عمان كان بزنان العاجل بغيرة أن رسول الله قال إذا توضأ أحدكم فليلفي في معا ثم لينتصر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخل في وضوءه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده چلا سنو ابن عباس نو محکی بومن بس پکو بدین دی عرب رنزو جمعش پان دمانزنا پس دا سجده زمون مذہب کی نشت وی اوز دا جمعش پا ولی کمزوره دا سموال مرادی دا ستاسو طالبانو دا ولی دی پن پیریانو حضراتو وی کچا دا جمع خیراتو کنو بزا لکه دا سی ورطوی جمعیم کروی زیارتم کروی خالم مطلبم پورا کی گی تخصیص ختمی گی او صدقم هم زیادی گی نصف امتحان و پا عشاره اولاد دغکی ربی الاول پا دی بلا میاش کی پرون بی عشاره که امتحان دوار سر دا چې کوم کس تاسو یې پیر یاد کړه دا بریلیم دی او غټ نسواریم دی پته نه خدای دې خلاص کړي نو څوک یاد دی حفاظت د بیبیانو څنګه و په بیبیانو پردې کولې که اول تلری سړیم ولاړې په ناسته مونځ کوي که په ولاړه نه په ولاړه به کوي خو مونځ ولا کور غوره دی که لاس په اتفاقا په ذکر ولګېد نو لاس پلیتېږي نه حبیو دا سوال خبر کول څنګه دی خدای به د امت کار والی انشاءالله عین جما وخت کې باندې بسم الله جم پرتوک دی نیوخ کې نو بسم الله وای او کله یې رې د پرتوک نه پسم ویل شي او کله جما شروع کړ به بسله کې وې په خپل باندې یو پیر دی چې لاس وینځنو خلک هغه بس کی دا خو ډېر ګنده کار ام پیر بسی یو خو د حضور پاک ذات ګرامی دی هغه جدا خبره پیرانو د لاس خیری مسکه دا پیران دنیا پرس ریاکاران دی هغه په ترمذی کې اسرائیل روایت ته دی کې زهیر روایت ذکر زهیر روایت متصل دی او د اسرائیل هغه کې انقطاع ابو عبیده روایت کې د ابن مسعود سبا سنت چې چانه پات شي نو زمونږ مذهب دا نور راحتې دونه پس دی کوي خدای منځ زیات د پردې دی او د حجاب نو لاسونه هم زیات نو چتې سینه باندې هم لاسونه دي رکوع سجده کې هم کوي د دې دلایل به ته به رسو هم نشم
ساروی په ساتنه ورکو چې نیمه ستا او نیمه زما دا په نظر د فقهاو کې ښه نه ده، خو که چا وکړه او جګړه پکې جوړه نه شوه نو خیر. صورت انفطار لیدل مطلب دا چې مرګ یې رانږدې دی. راس الکفر په مشرق کې دی، راس الکفر دجال یاد دی، دجال فتنه به د مشرق نه راپورته کېږي. ویخته چې دی په حاجي صاحب سره داسې خلک وایي نو مشهوره ده. حاضري وختي شوې ده که نه 9 بجې حاضري ده. تاسو ته مونږ خبر نه دی دررسېدلی 9 بجې حاضري ده. ښه دا خو د زیارت پر دغه لګېدلی نه. هندوانه روا دي، هندوانه موضوع شي نه ده کنه، دا خوش وزن کوي. یو هندوانه په 2 روا ده، یو هګۍ په 4 روا ده، یو انار په 5 روا ده، یو غوی په 4 غویانو روا ده. ځکه دا ربویات نه دی، جنس او وزن چې دواړه پکې وي. ها نو جنس او وزن غلام محمد قادیانی با 8 رکعات تراویح کوله په جرابې به مسح کوله. نو هغه څه مسلمان خو نو او دا غیر مقلدین مذهب نو دوی مشابهت کوي. څه په دې قرار وایي استمناء بالبند ید بند باو ما جاء فی معاکر سید الکائن. دا امام مالک سے تم چا منصوبہ کرے بخاری کتاب التفسیر کے بلا رہا مالکیان فرق کی ودا چا نسبت درو کرے ابن عمر سے منصوب کرے جو دام درو صرف شیعگان نے واقع روا ولا قصہ اهل سنت والجماعت ټول په اتفاق د شیزینه سره له واقع باندې وای دا چا لیکلي هدیة المهدی کی دارا غلی صفحہ 133 غیر مقلدین لواسط دا خود سر جائز ہوئے ما تنبی معلوم. امتحان نفس با بے سبقونا یو وقت کو کرنا اس کو لا گزارا کی امتحان دا دم وہ دی نہیں لیکن سبقونا لگ دیا تو انشاءاللہ. علیہ السلام پلارو کا نا آزاد دا سوک تا پوست کئی یہ سبی وقوف قوم غیر مقلد. امام ابو حنیفه نم په قرآن کشتا ورتوی د بخاری شریف نم په قرآن کشتا د نورستان ملاشته پکی امام صاحب نم په حدیث صحیح کی راغلی وی د بخاری ملا راغلی امام صاحب باندې ټول امت متفق دي په کوم شی باندې متفق دي په نورستان ملا متفق. امام صاحب نم په کلمه طیبه یا من دا سوالات دي دا خدا خرو خبره دي او چا حمار چا حمار من زیاد احمق دا فتنه ده. غیر مقلدین دی وقت کې فتنه ده امت کې انتشار پیدا کوي زناور قوم دا تپوسونه. امام ابو حنیفه نم په قرآن کې نورستان ملاشته بخاری ملاشته مسلم ملاشته دا عالم پټکی او صادر ساتل شي تبرکان او که اهل د تبرک
زمون علماء هغه پټکی ساتلي چې کوم دستار باندې کې ورته ملو شوی دا سوالات راځي چې مخلوق کړي دا عوام په دې دوکه کوي دا څنګه بخاری مسلم شتم نو په قرآن د نورستان ملاشته د باجوړ ملاشته چې اذان د پېښوري مولا ګل وارث ګل ورثه ها نو د په فعلی کلمه چې پرایسو کې ګل ورث یمن کې کیږي چې څلوېښت ورځو نه مخکې وینه بند شي او یقین یې راشي چې وینه نه راځي بس وملامي او مونږ راکړي شافعي سے مشهور مذهب 50 دی دلته دې روایات مختلف نقل کړي د اکثر قول قدیم نقل کړي د شافعي اجماع د مذاهب اربعو دي کتابونو کې لیکلي ده د فقهاو کتابونو کې وګورئ نور تاریخي کتابونو امام مهدی خو خپل مجتهد دی او عیسی علیه السلام خو پیغمبر دی پیغمبر خو مقلد دی د نفاس او د حیض احکام یو دي نو چې څنګه حیضینه پیدا غشتی شي ما فوق الازار نو د نفاسان هم پیدا غشتی شي ما فوق الازار دغه مشکلات حل دي چاوی ولک بل الک سره مینه کوي فضل کې نور خبرې نه دا مینه ښه کار نه دی دا اخر کې نور خبرو ترسي ها ما دې سړی وي دا څه ما خور کړه ابا دې چې نه خځې وي دا زمون رور دې مونږ په ستاره نه کوو رور خور کېږي نه پخلې چې خدای ورکړي ني ستر بم ته کوي پردا بم ته کوي نو ډېره خځه وي دا زمون رور دی پرور کېږي نه په ختم ډوډۍ خوراک پیسې اخیستل لوا دي که که د دنیا دپاره لکه آبادي وي دکان وي نو ښه په اتفاق د علماو روا دی او که مړي پسې ختم کوي نو هغې کې به اختلاف شته او عام ختم باندې روان چاوی د سنتو نه پس دعا فجمع دعا نه حضور پاک د فرضو نه پس هم نه ده کړې او د سنتو نه پس هم خدای ویلی دی چې دعا قبلیږي د مانځه نه پس نو موږ یې په دې نیت کوو خو ضروري نه ده که چا ونه کړه خیر دی سنت دی ورته نه وایي او کور چې وکړي نو ښه ده ځکه زموږ عام خلک په مانځه نه پوهېږي کنې مانځه کې د دعا کلمې ډېرې دي الحمدو کې دعا شپږ ځای په مانځه کې دعا ده خو خلک بې پوهېږي نه نو وروستو چې دعا وکړي نو خیر چاوی د نبی کریم جنازه شوی ده کنه او جنازه شوی ده خو په یو ځل نه ده شوی هغه کوټه کې پروت ابوبکر صدیق وی بار ته به نه وباسي دوه درې کسان ورننوځي او جنازه پې کوي نو 15,000 کسانو نارینه او زنانه او ماشومانو په هغه جنازه وکړه په کوټه کې دننه بیا حضرت ابوبکر صدیق په آخر کې وکړه بس بیا ښه د ګل د ورځې نه وفات شي 11 بجې خوشه او د چهارشنبې په شپه ښخ شوی دی نو د ګل د اواز او د نهې اواز دا په دغې خبرو کې تېره شوې چاوی که ماشوم مړ شي خبر ته یې څوک لومبي د صورت بقره اول آیتونه وي او اخر روانه لوی ته باید دا یو صحابي دی عبدالله ابن عمر هغه وصیت کړو چې زه وفات شم نو زما د قبر سر ته د صورت بقره دا لومبي رکوع وایه او آخري الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه تر اولئک هم المفلحون پورې او آخري
لا يكلف الله نفسا فانصرنا على القوم الكافرين خدا ضروري نه ده خو که چوک را روانه ناروا نه ده نه بدعت